इंतहाई वाजिब एहतराम हज़रात, शेख मोहम्मद इलियास रहिमहुल्लाह په मलफوظاتو کې موجود ده چې शेख رحمहुल्लाह به فرمایل چې کله یو انسان یو کار کوي د دین اسلام متعلق یو محنت کوي کوشش کوي نو دغه انسان د خپل ځان نه زیات په بل یو مسلمان باندې د محنت او کوشش وکړي چې دا بل مسلمان هم په دغه کار کې ولګوي ځکه چې کله یو انسان یو نیک کار کوي نو دغه شیطان دغه انسان په زړه کې وسوسه اچوي او دغه انسان دغه کار نه منع کولو کوشش کوي نو شیخ صاحب رحم الله به فرمایل چې نور انسانان هم تاسو دغه کار طرف ته راوبلی او هغې باندې هم محنت او کوشش وکړئ که چېرته شیطان په تاسو باندې غالب شي نو دغه نور ملګري به دین اسلام هغه کار سرته رسوي. نو که موجوده زمانه کې مونږ وګورو مثال په طور باندې نن سبا د سوشل میډیا دور د هر یو انسان دا غواړي چې زه یو کارنامه وکړم ماته د کریډټ میلاو شي زما نوم د بلند شي ما د خلک وپیژني هر یو انسان په زړه کې تمنا وي نو بهرحال دغه شان د موجوده زمانه کې مثال په طور باندې زه یو فن کې مهارت لرم اگر چې مهارت نه لرم مثال په طور کې یو فن کې مهارت لرم نو زما کوشش دا وي چې دغه بل انسان دغه فن نه زه څنګه منع کړم چې کله یو بل انسان په هغه فن کې کامیابي طرف ته روان شي زه هغې خپې ووهمه هغه لاندې وغورځومه ځکه چې که چېرې دغه انسان هم په دغه فن کې مهارت حاصل کړي نو بیا زما فالورز فین به کم شي او بیا به زنده‌باد او د مرده‌باد دغه نارې لګونکي خلک هغې طرف ته به هم ځي نو لهذا څوک هم دا نه خوښوي چې زه چې کوم فن کې مهارت لرم نور انسانان دی په دغه فن کې مهارت ونه لري دا زمونږ محدود یو ذهنیت او زمونږ یو سوچ ګرځېدلی د نن سبا د دې اصل بنیادي وجه دا څه ده یو بله خبره تاسو یاد ولرئ چې کله هم الله تعالی یو انسان ته نعمت ورکړي په انسانانو کې دوه قسمه خلک وي یو خو هغه وي چې دغه انسان ته الله تعالی یو نعمت ورکړي په دغه انسان باندې څه انعام وکړي نو دغه انسان دا د الله تعالی شکر ادا کوي د الله تعالی د نعمت په بدله کې سر به سجده او الله تعالی ته عاجزي او انکساري کوي دویم قسم خلک هغه دی چې دوی باندې کله الله تعالی احسان وکړي نو د دې په دغه ذات او د دې په دغه نسل د انسانانو کې دویم قسمو کې هغې کې خناسیت پروت وي دغه انسانان د شیطان غوندې کې عادتونه لري چې متکبر شي غرور کې راشي ګمنډ کې راشي او ځان لوی لوی حسابول شروع کړي او نور انسانانو ته سپک کتل شروع کړي نو دغه قسمه خلک خفه بعضی ملګري به خفه به هم شي خو بهرحال دغه شان د قسمه خلک دا اصل کې زمونږ علما کرام او د طلبه کرامو په طبقه کې ډیر زیات دي چې کله یو انسان په یو فن کې ماهر وي نو هغه د خپل نور دغه طلبه کرام او علما کرامو ته ډیر زیات سپک نظر کوي او یا یو انسان چې کله مشر شي یا هغې ته مفتی صاحب وایي علامه صاحب ورته وایي شیخ القرآن شیخ الحدیث صاحب ورته وایي نو هغه اگر که دا وي لیکن دغه طلبه کرامو دغه نعرې د زنده‌باد او د مرده‌باد او هغې مخې ته چې جی جی اوازونه کیږي سبحان الله اوازونه کیږي نو دغه انسان او دغه مفتی صاحب او دغه شیخ صاحب او دغه علامه صاحب دی بیا اسمان ته ورسي بیا دا لاندې کوزول دا ډیر زیات مشکل وي الله تعالی دې رحم وکړي دې کې ډیر زیات غرور او تکبر راشي دا ولې ځکه چې دغه خلکو دننه انانیت کېدو سره سره دوی د تصوف د لارې نه ډیر زیات لرې وي دوی تصوفانه مزاج نه پیژني دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو کم درس چې وي د قرآن کم تعلیمات چې وي هغې کې کم عاجزي او کم انکساري او کم د بل مسلمانانو سره ښېګړه کول وي یا بل مسلمانانو ته د عزت درس ورکول وي دغه خلکو هغه تعلیماتو خوند او لذت هغه نه وي حاصل کړی نو بیا دوی ته ځان ډېر زیات لوی لوی حساب ډېر زیات لوی لوی دي ځان حسابوي بل مسلمان ته سپک ګوري الله تعالی دې ډېر زیات رحم وکړي یو وجه خدا ده چې دغه انسانان د تصوف د لارې نه د طریقت د لارې نه ډېر زیات لرې وي کله چې هم یو انسان طریقت لار اپناو کې بیا دغه انسان چرته هم په غرور او په ګمنډ کې نه راځي لکه
یو 2 کتابونه داسې دي چې د تصوف په دغه باب کې هغه ډېر زیات مفید دي. ټولو ملګرو ته درخواست دی چې دغه کتابونه دې پیدا کړي او دا دې مطالعه کړي. یو کتاب ده چې شیخ احمد کبیر رفاعي رحمه الله دغه کتاب لیکلی ده او دا هغه شخصیت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه مبارک ته تللی و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزه مبارک نه دغه شیخ احمد کبیر رفاعي رحمه الله ته د روزه مبارک نه لاس بهر کړی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس سر لاس ولګو او هغه لاس یې ښکل کړل د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا دومره یو لوی اوچت شخصیت دی. بهرحال د دې یو کتاب ده برهان المؤید په نوم باندې په عربي کې ده. هغې کې ډېر زیات خوندور خبرې ده. هغې کې یو 2 خبرې تاسو ته بیانوم چې د ټول طریقت هغه خلاصه ټول صوفیتوب هغه خلاصه بیانوي چې طریقت دې ته ویلی شي چې د طریقت خلاصه په 2 الفاظو کې یو خدا ده چې په شریعت باندې مضبوطی سره عمل کول. دویم دا چې د الله تعالی طالب دی یو انسان جوړ شي د الله تعالی نه علاوه ټول څیزونو مینه محبت د خپل زړه نه وباسي. دا د طریقت خلاصه ده. شیخ احمد کبیر رفاعي رحمه الله په خپل کتاب کې لیکي. بیا دغه کتاب دا ډیر زیات فایدمند دی. لدی وجنه اکثر علامه ظفر احمد عثماني رحمه الله هر هغه کتاب ترجمه اردو کې کوي د عربي نه چې هغه ډیر زیات مفید او فایدمند وي. ډیر کتابونه کړي دي. یو دا کتاب هم د برهان المؤید چې هغه بنیان المشید په نوم باندې یو کتاب جوړ کړی دی چې هغې کې د دې ترجمه کړې ده. کوم ملګرو چې عربي کتاب نشي پیدا کولی یا مشکلات وي نو بیا دغه اردو والا کتاب چې ترجمه د برهان المؤید ده او بنیان المشید دغه کتاب دی یو انسان مطالعه کی. بیا یو بل کتاب ده د تصوف په باب کې ډیر زیات خوندور کتاب دی. هغه اصل کې لیکلی د علامه ابن ابي جمره اندلسي المالکي رحمه الله. هغه لیکلی د تقریبا دا په 699 هجري کې تیر شوی دی. دغه کتاب نوم د بهجة النفوس. دا کتاب یې په 695 هجري کې لیکلی و. نو دغه کتاب هم ډیر زیات مفید کتاب دی. د دې هم ترجمه شوی د علامه ظفر احمد عثماني رحمه الله کړی ده چې ډیر زیات مشهور دی. اکثر ملګرو به کتلی به هم وي. انتخاب بخاري په نوم باندې اصل کې د احادیثو څخه د تصوف دغه ثبوت هم پیش کړی ده او دا په صوفیانه مزاج باندې لیکلی شوی کتاب ده. او بیا دغه کتاب تعریفات هم اکثر علامه اشرف علي تھانوي رحمه الله کوله چې دا ډیر زیات مفید او خوندور کتاب دی. او بل د مزه او د خوند خبره ده چې دا بهجة النفوس داسې کتاب دی چې حافظ الحدیث حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله هم اکثر په خپل کتاب کې دغه بهجة النفوس نه حوالجات پیش کوي. دغه کتاب کې بهجة النفوس کې علامه اندلسي رحمه الله هغه ډېر خوندور خبره کوي. یو خبره دا کوي چې احترام د هغه چا وکړي شي څوک چې په خپل هم احترام کوي، یعنی د احترام لایق وي، په خپل هم د قرآن احترام کوي. نن سبا تاسو وګورئ په منبرونو او په سټیجونو باندې د هغه چا احترام کیږي څوک چې د ټولو نه غټ بې ادبه او ګستاخ وي، څوک چې د ټولو نه غټ دروغجن وي، څوک چې د اولیاء کرامو په شان کې ګستاخی کوي، څوک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ته منګړت ضعیف او بس کم احادیث چې د طبیعت خلاف وي هغې ته د ضعیف نسبت کوي، هغې ته منګړت نسبت کوي، هغې ته دروغ نسبت کوي. د هغه شان د خلکو مخې ته مونږ کینو جی او وهوه دغه نارې مونږ ولګو. نو له دې وجې نه دغه انسان دننه یو غرور تکبر ګمڼ پیدا شي چې هغه نور هم د اولیاء الله په شان کې ګستاخي وکړي، د بزرګانو په شان کې ګستاخي وکړي، زما او ستا د نارې د وجې نه هغې ته همت میلاویږي. نو چې کله هم هغه ګستاخي کوي ما او تا ته پې ګناه میلاویږي. محترمو نو کوشش وکړئ طلبه کرامو چې ځان د لکیر کې فقیر مه جوړوئ بلکې تحقیق وکړئ. هر هغه انسان خپل استاد جوړ کړي چا کې چې استازتوب صلاحیت وي. هر کوجا بودی ځان له استاد مه جوړوئ. یو کتاب دی کشف المعارف
ډیر زیات خوندور کتاب دی. دی کتاب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث هم نقل شوی دا او بیا الته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث پر روشنايي کې صاحبي کشف المعارف هغه د علماء کرامو تقسیم کړي د چې یو علماء الدنیا وي بل علماء الاخره وي. نو بیا هغه فرمایي چې کم علماء کرام هغه بیا وایي چې هر یو انسان د رسول الله حدیث پیش کوي چې هر هغه څوک ځان ته مه استاذ کوي بلکې داسې کس ځان له استاذ کوي چې هغې کې عاجزي وي هغې کې انکساري وي او هغه ته د دنیا توب نه آخرت طرف ته راولي هغه ته د ګناهونو نه منع کوي او زهد او تقوا طرف ته راولي هغه ستا د معلومات درکولو سره مطلب دا چې کتابي علم درکولو سره سره په کتاب باندې پوهه کولو سره سره هغه ته روحاني تربیت هم درکې هغه ستا روحاني سفر هم درته منزل برابر کې او ستا روحاني سفر هم جاری کې. نن سبا تاسو وګورئ ډېر خلک داسې دي چې هغه ډېر زیات معلومات خو لري کتابي علم ورسره ډېر وي لیکن نه په خبرو کې اثر وي نه هغې په چهره کې نورانیت وي نه هغې شکل و صورت د علماء کرامو وي. بالکل داسې نه محسوسیږي چې آیا دا عالم دی او که نه دی. بل هغې چې په مجلس کې څوک کښېني د هغې سره د مجلس کې کښېناستو نه پس یو انسان د علماء کرامو څخه زړه تورېږي بلکې علماء کرام خو داسې مزه کوي چې ته لاړ شې هغې صحبت کې کښېني تا ته محسوس شي چې یقینا د علماء کرامو صحبت او مجلس دا د دنیادارو نه الګ وي. یقینا تا ته محسوس شي چې کله یو عالم داسې وي علما خو داسې خوند کوي داسې مزه کوي چې ستا په دغه زړه کې د ګناهونو وجې نه که مثال په طور باندې تک تور داغونه شوي دي صرف د علماء کرامو دغه مجلس کې کېناستو سره ستا د دغه زړه صفایي وشي ستا زړه روښانه شي هغه تک تور داغونه د اولیاء الله کرام د علماء کرامو په برکت باندې د دغه مشرانو په برکت باندې هغه تک تور داغونه په صاف سترایي سره بدل شي دغه شان د علماء کرام مزه کوي. محترمو تاسو وګورئ زمونږ اکابرین و اسلاف تاریخ وګورئ هغې سره اگر که زمون په نسبت باندې خو ډیر زیات علم او د علم غرونو لیکن په خپل مابین کې یو اکابرینو کې بعض اکابرین علم به زیات او بعضو به کم وي خپل نسبت خپل مابین د دې زمانه نه بلکې هغه زمانه کې لیکن په هغه زمانه کې هم کچا سره علم کم لیکن هغه په خپل علم باندې عمل کول. نن سبا زمون په معاشره کې علم ټول څه ګرځېدلی د محترمو صرف نفسي معلومات بس دغه معلومات چې څنګه یو انګریز سره وي یو کافر سره وي یو مشرک سره وي هم دقه علم نن سبا هم یو معلومات ګرځېدلی ده. په منبر باندې مونږ وخیجو چغلي مه کوئ بهتان مه لګوئ الزام تراشي مه کوئ بل مسلمان ته کنځل مه کوئ بد القابات مه یادوئ چا نومونه مه خرابوئ چا باندې تهمت ونه لګئ دا بیانات مونږ صرف کوو. لیکن کله چې نن سبا زه به ذات خود خپله د علماء کرام طلبه کرامو په مجالس کې ډېر زیات کښېنم تاسو وګورئ تاسو به هم محسوس کړی وي نن سبا که چېرته مونږ علماء کرامو په مجلس کې کښېنو نو مونږ ته دوه شیزونه ډېر زیات میلاویږي یو خو که علما هم وي هغه د لکیر فقیر جوړ شوي وي که طلبا هم وي هغه هم د لکیر فقیر جوړ شوي وي. مثال په طور باندې وګورئ چې کله تاسو ورسره په یو مسله باندې گفتگو کوئ نو په دغه مسله باندې چې کله ته ورته د یو کتاب حواله پیش کړي هغه به ډایرکټ درته وایي چې محترمو دا کتاب دا خو خطا شوی ده مولا علی قاري صاحب خطا شوی ده مثال په طور باندې علامه ابن عابدین صاحب خطا شوی ده مثال په طور باندې علامه دغه شان دي ابن حجر اسقلانی صاحب خطا شوی ده نعوذ بالله دومره جرأت کول چې هغه شان دي لویو خلکو په باره کې بې باکي او د خطا لفظ استعمالول دا یقینا مناسب نه ده. البته مونږ دا هم نه وایو هغوی هم انسانان د خطا کیږي د انبیاء کرامو نه هم خطاګانې شوي دي او د اهل سنت والجماعت عقیده هم دا ده چې انبیاء کرام د خطا نه محفوظ نه وي. اوس څوک په ما فتوی نه لګوي چې ته هم د عصمت الانبیاء منکر یي نو اصل کې عصمت الانبیاء دا هم ځان له یو اوږد موضوع ده دا اصل کې خطا وي یو ګناه وي دومره لنډ فرق به تاسو ته دومره واضح کړم چې هر چې خطا وي دا بلا قصدن بلا ارادتن وي هر چې ګناه وي دا قصدن او ارادتن وي. بهرحال انبیاء کرامو هم خطا شوی ده نو خطا نه څوک نه د محفوظ مونږ وایو چې بعض مشران هم خطا شوی دي تسامح ورنه شوی ده لیکن ما او تا ته نه دی پکار
چې یو کتاب کې ما او تا یو خبره وګورو یا د بل مولا تقریر واورو او هغه حواله پیش کی د مولا علی قاری صاحب، جلال الدین سیوطی صاحب یا دغه شان د عبدالحی لکنوی صاحب یا ابن قیم علامه ابن قیم رحمه الله شو یا دغه شان د ابن تیمیه وغیره د هر چا حواله جات چې پیش کی، نو ما او تا ته نه د پکار چې بغیر د تحقیق نه ما او تا د خپل استاد خبره په دغه ذهن کې کېږدو، دا خطا شوی نه، بلکې چې کله ما او تا په مولا علی قاری صاحب د خطا نشاندهی کوو نو ما او تا ته پکار دی چې د مولا علی قاری صاحب غوندې کیډمیت هم ما او تا ته پکار ده. باید چې یو کم علم انسان دی یو مشر ته د خطا او د غلطي نسبت ونه کړي، کنې دا به د یو انسان دپاره ډېر زیات بده وي. او بله خبره ده د محترمو تاسو یاد ولرئ چې د بهجة النفوس کې علامه ابن ابي جمره مالکی اندلسی رحم الله فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث نقل کوي چې یو کس رسول الله ته وفرمیل چې یا رسول الله ما ته مختصر غوندې کې یو خبره وکړه خو چې ډېرې زیات مفید وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې داسې وکړه چې هر هغه خبره کوه چې د قیامت پر ورځ باندې د معذرت طلبګار نه وي. خلاصه د خبرو دا تاسو ته وایم، احادیث الفاظ به بل وي، مفهوم تاسو ته وایم. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته د خپل د ژبې د کنټرول کولو حکم یې ورکړله. نو بیا دغه بهجة النفوس په کتاب کې علامه اندلسی رحمه الله هغه هم بیا یو خوندوره خبره ذکر کوي د صوفیه کرامو مزاج مطابق، او کم اصل صوفیه کرام چې وي هغې هم دغه خبرو باندې ډېر زیات کلک ودرېږي. یو خو دا ده چې انسان د خپل غوږونو حفاظت دی وکړي، د خپل سترګو حفاظت دی وکړي او خپل د زبان حفاظت دی وکړي. څنګه چې په دغه غوږونو غیبت دی وانه وري، په دغه زبان باندې د بل مسلمان غیبت دی ونه کړي، دروغ دی ونه وایي، چغلي دی ونه کړي، الزام تراشي دی ونه کړي، تهمت دی ونه لګوي، کنځل دی ونه کړي، دروغ دی ونه وایي او دغه سترګې باندې محترمو بدنظري دی ونه کړي. کله چې دغه درې اندامونو انسان حفاظت وکړي بیا انسان د هر یو ګناه نه محفوظ کیږي. نن سبا زمونږ علما کرامو په مجلس کې تاسو وګورئ غیبت دومره عام شوی دی چې مخکې د زنانو په مجلس کې ډېر زیات غیبتونه کېدله، لیکن نن سبا علما کرامو دغه مجلس او د طلبای کرامو دغه مجلس کې د غیبت او د الزام تراشي او د بغض او د حسد او د کینې او په د بل مسلمان د عزت پامال کول او د بل مسلمان رسوایی او شرمندګي نه علاوه د علما کرامو په مجلس کې والله که نن سبا صفاتې وي. علما کرامو مجلس خدا وي چې الته د حسد نه کولو درس ملاو شي. لوی لوی علما کرامو سره به ته کینی، هغې به درته د بل یو لوی عالم غیبت به کوي. ته به یو سچا پکا مسلمان سره ملاقات وکړي، ستا ملګري به درته وایي چې پلانکې مشرک سره دې ولې ملاقات وکړله. نو آیا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم درس ده؟ زما خو دغه عقیده ده چې ته لاړ شه کافر سره هم میلاو شه، مشرک سره هم میلاو شه. څوک چې د دین اسلام خلاف توره را اخلي او دین اسلام سره مقابله کوي هغه انسانانو سره هم ته ملاقاتونه وکړه. که جهاد میدان وي جګړه وکړه، دا سر ترې نه قلم کا، لیکن که د ملاقات مجلس وي ملاقات ور سره وکړه، د دین اسلام نه خبر کا چې هغه تا نه متاثر شي او اسلام راوړي. جو انسان دی بدعمله وي، نالایق دی وي، ته ورته مشرک بدعتي دی وایي، لیکن هغې ته بد اخلاقي مه کوه، په هغې باندې تهمت مه لګوه، هغې باندې الزام تراشي مه کوه چې ستا له وجې نه دغه نور طلبای کرامو ذهنونه خراب نشي، ستا له وجې نه دغه نور خلک دین اسلام نه متنفره نشي، ستا له وجې نه دین اسلام دغه نوم بدنام نشي. دین اسلام د امن، د محبت او د اخوت او د اخلاق درس مونږ ته راکوي. بهرحال د چا غیبت کول یا چا پسې بد رد ویل دا بالکل پکار نه ده. بیا تقی عثمانی صاحب هم رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث پر روشنی کې خوندوره خبره کوي کہ منہ سے ایک ایسی بات نکالنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں اگر عدالت لگ جائے تو اس عدالت میں بھی اور حشر کے میدان میں رب کائنات کے سامنے بھی اس بات کو ثابت کر سکے، ایسی بات منہ سے نکالنا چاہیے. اور نن سبا والله عالم زمونږ دغه خلق باندې دی الله تعالی رحم وکي، الله تعالی د ټول مسلمانانو ته هدایت وکي.